د بدعت مخبت توروي په اور کې بنسکور وي ورځ د قیامت کې بازلیل را پاسيږي ان شاء الله ورځ د قیامت کې بازلیل را پاسيږي ان شاء الله. السلام علیکم ورحمت الله. زما خواګورنو تاسو به د یو نام نهاد مولا او بدعتي مقلد په نوم د رحم الله حقانی مفتی رحم الله حقانی نومې مرله خو وګت کړی دی ماشاء الله، خو لیکن سر یې غټ دی خو منځ کې څه نشته. دا یو کذاب او یو دروغجن او داسې یو تهمتګر انسان دی چې پی ایچ ډي په دروغو کې، په کذب کې، دارنګې په دجل کې کړې ده. دا د علماو د سلفو ازار والو مشایخ او علماو پسې به خبرې کولې، کنزل به کوله، ردی بدی به ویل، دروغ به ویله. نو بیا دې تیار شلو مناظرې ته په واتس اپ باندې مناظره وکړله او د مناظرې حقیقت دا و ګروپونو کې کلیپونه شته، مناظره به هم راشي چې په اوله ورځ باندې د مناظرې نه په دې طریقه ځان وتښتولو چې زما نت کار نه کوي او موبایل ته وایرس راغله، په سفر یما دا یما هغه یم. په هغه ورځ باندې مې پرېښودو. په دویمه ورځ باندې به د سره مناظره شروع شوله. په دویمه ورځ چې کله مناظره شروع شوله نو په مناظره کې په دې باندې ما وکړل 15 سوالات چې شروع مې کړې د مساوات نه ده. همدارنګې د دې نه چې آیا په عقیده کې تاسو تقلید کوئ او که نه کوئ. نو په دغه ځای کې الله رب العزت دا ذلیله کړلو او داسې ذلیله کړلو چې د هغې نه بعد بیا ما دا نه دی لیدلی چې دا راغلی وي مناظرې ته. بیا دا حقاني د ده ما 20 دروغو 18 دروغو دا مې ورته په دوران د مناظره کې ورته وښودله چې حوالې دې غلطې دي او حوالې دې نشته دی، دروغ مه وایه. خو د دروغو یو ژوندی ثبوت یې دا ورکړله چې د مناظرې نه کلیپونه اغوستي دي، د کور په بیټک کې په هغې باندې ویډیو جوړه کړې ده او د ملګرو ترې رالیږلې ده چې یاره ما مناظره وکړله. نو دغه کوم څښاتونه، کومې چاندې به چې د امام صاحب په نوم باندې خوړلې، کوم دروغ به ویلو، هغه دروغ اوس بیا چې دا راتازه کوي او د خلکو نه بیا جوبونه لوټ کوي، دارنګې څښاتونه ترېنه خوري. په دغه دروغ باندې چې کومه ویډیو دی په کوټه کې او دارنګې په بیټک کې جوړه کړې ده. مناظره به راشي، تاسو په میدان باندې هغه وګورئ. کومه مناظره چې په واتس اپ کې شوې ده نو په هغه مناظره کې د دغه خبرې چې کومه ویډیو ده جوړه کړې ده دغې نه یو خبره ده په مناظره کې نشته. دغه مناظره دی په خپل کور کې جوړه کړې ده، د خپل کور مناظرې نه د واتس اپ مناظره به جوړه کړې ده. نو تاسو مناظره وګورئ او دغه سړی حقیقت معلوم کړئ چې صرف او صرف د امام صاحب په نوم باندې دوکه درکوي. یو شهرتي غرض دی، پیسې غرض دی، چاندې غرض دی، نور هیڅ هم نشته دی او نه مولا دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شیخ اسماعیل صاحب تاسو کو چې کړی د تاسو نه بره یو کلیپ زمونږ شیخ حقانی صاحب وکړو، هغه کلیپ ما دوباره تاسو ته راسینډ کړو. نو دلته مولوی صاحب شیخ صاحب حاضر دی، آماده دی، تاسو میسج وکړئ او بله د میسج د 1 منټ نه 1.5 منټه پورې یو میسج بکې او 1 منټ نه به 1.5 منټه پورې زمونږ شیخ صاحب تاسو له جواب درکوي او د مناظرې ټیم د 1 غنټې نه واخله تر 1.5 غنټې پورې به انشاءالله ټیم وي. وعلیکم السلام ورحمت الله. مولوی صاحب بیګا چې په کوم ځای باندې مناظره پاتې شوې وه هماغه ځای نه به شروع د مناظرې وکړو. بالکل صحیح ده وروره. بیګا خو زما په خیال باندې ما 4 تپوسه کړي. اول تپوس مې ستاسو نه دا کړی چې تاسو تقلید ته بدعت وایئ، نو د تقلید تعریف وکړئ، جامع او معنی تعریف، خو د خپلو اصولو مطابق د قرآن او د سنت نه د تقلید جامع او معنی تعریف وکړئ. نن به یو بل سوال هم پکې زیات کو، تقلید بدعت دی تاسو وایئ، نو تقلید د قضیه اول جز دی او بدعت دویم جز دی. نو د بدعت جامع او معنی تعریف مو کو، د تقلید جامع او معنی تعریف مو کو. دا اول سوال زما. دویم سوال زما دا چې دا تقلید چې بدعت ده
دا ستا مسله چې ده دا جمله دا اجتهادي مسله ده او که منسوسي مسله ده د دې تعین وکړه. او دریم دا چې د اکابر محدثین د امام بخاری رحمه الله استادان دي دا مقلدین دي په کتبو د اسماء الرجالو کې ولی په دوی باندې جرح د تقلید نه کیږي چې دا بدعتیانو. او پنځم سوال زما دا چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې چا په تقلید رد کړی دی؟ مولوی سے بیگا سوالات داو. اولنې سوال داو چې تاسو ویل تقلید واجب دی، نو تاسو په کتابونو کې لیکلي دي چې وجوب ثابتېږي په داسې دلیل سره چې په هغې کې شبهه وي. نو آیا د قرآن کریم کوم آیاتونه چې تاسو پیش کوئ نو په دې کې شبهه شته که نه؟ دویم، تا ویل د تقلید او اتباع ترمنځ نسبت د مساوات دی. نو سوال پکې دا شوی و چې دا چا ویلی دي چې د اتباع د تقلید ترمنځ نسبت د مساوات دی؟ آیا ته د خپل امام نه دا ثابتولی شي؟ بل که چېرته موږ ومنو چې نسبت د مساوات پکې دی، فرضاً که چېرته فرض کول خو نشته ځکه په مساوات زه تا سره خبره کومه، نو بیا تقلید او اتباع به د چا کو؟ قرآن او حدیث مونږ ته به د دغه اتباع د چا حکم را کړی چې د چا دی وکړلی شي؟ دریم، تا په دعوه کې ویلي و چې مجتهدوالی د هغې په دلیل شرعي سره ثابت وي، نو ته هغه دلیل شرعي پیش کړه چې د هغې باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله مجتهدوالی دا ثابت وي. سوال دی دا کړی چې چا ویلي دي چې په دې کې مساوات دی؟ نو ګوره کشاف اصطلاحات الفنون وګوره، په هغې کې لیکلي دي چې التقلید اتباع الانسان غیره. دې نوي چاپونو کې 500 نمبر صفحه ده او په زړو چاپونو کې 1188 نمبر صفحه ده. مولوی صاحب په مساوات کې تا خبره وکړله چې دا وی کشاف ویلی دي، نو ما درنه سوال د کشاف نه وکړی، ما درته یې ویله چې په دې کې د امام صاحب نه دا وښایه چې هغه ویلې چې دې کې مساوات دی. صحیح ده؟ خو ته لاړې کشاف ته لاړې، نو کشاف اجماع ده که قرآن دی که حدیث دی که څه شی دی؟ یو کلیپ کوه. صحیح ده؟ دې جواب راکه که دا قیاس له مجتهد دی. یو کلیپ کوه، یو به کوم بس په دې مسله دا مسله اخر ته رسوو، بیا بلې مسلې ته بل سوال جواب په هغې باندې به یې دغه ته ځو خبره کوو. بیا دا د خاص دلیل مطالبه چې دا د قادیاني طریقه ده. ما خو تا ته مخکې ویلي چې 5 قسمه مسایل دي. موږ په فقهي مسایلو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوو، په فقهي غیر واضح مسایلو کې، او په نورو فنونو کې د هر اهل فن تقلید کوو. په نورو فنونو کې دا د لغت مسله ده او دا د عربی مسله ده. نو کشاف اصطلاحات الفنون پاغي کې دا مسله حل ده. پاغي کې موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقلید په موږ لازم نه دی او نه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پاغي کې موږ مقلدین یو. مولوی صاحب د دې خاص تپوس درنه ځکه کومه چې ته د خاص د امام صاحب مقلدی او ستا په مسلم ثبوت کې دا قانون پیش کړی دی چې د مقلد لپاره صرف قول د امام دا مستند دی، بل چا پسې باندې چې ته هر قدم اخلي د امام صاحب قول به پکې ګوري، چې داغه قول پکې نه وي نو به د امام صاحب نوم دی عوامو ته نه اخلي. صحیح ده؟ د دې وجې نه درته اخلم. بل ته د اومې طبقې مقلدي او ستا په باره کې خو ستا خپله شامي دا لیکلي دي و چې لا یمیز الغث عن الیمین عن چاق چې دی دا د وچ نه نشي جدا کولی، همدارنګې یسار د یمین نه نشي، ګڅ لاس د خلاش نه نشي جدا کولی. اوس غرض دا دی په دې کې، غرض دا دی چې ستا قول په مساوات باندې دا صحیح نه دی. ولې؟ هلته کې ایجابي کلي نشته دی. ایجابي کلي ځکه نشته دی چې تاسو قول کړی دی په تقلید کې نفي کوئ، رد کوئ، او رد کوئ دا خبره چې تقلید دا په مسایلو منسوسو کې نشته دی، همدارنګې په عقیده کې نشته دی. نو کله چې تا دا مساوي کړلو د اتباع سره، نو الته تاسو قول کړی دی په اتباع کې هم په عقیده کې هم په مسائل منسوسو کې هغه شرط اولنی چې دی منتفی شو، په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط راځي، لہذا مساوات دی دلته ختم شو. که ته وی چې مساوات دی نو راوړه دلیل چې څنګه مساوات دی. آیا په عقیده کې تاسو تقلید کوئ او که نه؟ په مسائل فرعیو کې تاسو تقلید کوئ او که نه کوئ؟ د دې خبرو جوابات وکړه د مساوات وروسته هغه نورو سوالاتو ته ځو. بیا بله خبره تا دا وکړله چې دې کې مساوات دی. نو ګوره
قانون په مساوات کې دا دی که حمدالله او همدارنګې سلم وغیره دی ویلي وي چې په هغې کې ایجاب مطلق دی لزومن او سلب مطلق به کاذب وي لزومنه. یا په بل تعبیر باندې واوره که چېرته د دې نه مونږ جوړه کړو قضیه ترېنه منعقده کړو نو ایجاب مطلق وي لزومن صادق وي او کذب یې محال دی او سلب مطلق لزومن کاذب دی او صدق یې محال دی. لکه د هغې دپاره انسان دی او همدارنګې ناطق دی. کل انسان ناطقون که چېرته دا راوالي چې کل انسان ناطقون نو دا صادق دی. همدارنګې راشه دې قضیه چې کل ناطق انسان همدارنګې بعض الانسان ناطقون بعض الناطق انسانون نو دا ګوره مساوات دی په ټولو کې صادقه ده دا قضیه. همدارنګې راځو سلب ته سلب کلي ته راځو لا شیء من الانسان بناطقین ګوره دا کاذبه ده. لا شیء من الناطق بانسان دا هم کاذبه ده. بعض الانسان لیس بناطقین دا هم کاذبه ده. بعض الناطق لیس بانسان دا هم کاذبه ده. ګوره داسې یو مثال ته ماته پیش کړه چې د مجتهد تقلید شوی وي او اتباع د مجتهد پکې نه شوي یا اتباع د مجتهد شوی وي او تقلید د مجتهد پکې نه شوی. او دا کومه حواله چې د اشرف علي تنوي رحمه الله دې راته پیش کړه دا هلته وګوره هلته داسې لیکلي دي چې بعضې خلکو دا اعتراض کړی دی هغه تاسو خناسان یاد کړی چې بعضې وابیانو دا اعتراض کړی دی هغه ستاسو اعتراض یې را نقل کړی دی هغه د اشرف علي تنوي رحمه الله خپل قول نه دی. نو ماده د افتراق نه لري. هر تقلید د مجتهد اتباع د مجتهد ده او هر اتباع د مجتهد تقلید د مجتهد ده. د دې نه وروسته ما درته بیا هغه 3 اعتراضه کوم 4 اعتراضه را باندې کوم. د تقلید تعریف وکړه د قرآن او د سنت نه جامع او معنی. دویم د بدعت جامع او معنی تعریف وکړه د قرآن او د سنت نه. دریم تا ویلي چې تقلید بدعت دی دا اجتهادي مسله ده او که منسوسي مسله ده. او څلورم دا چې د اکابر محدثین مقلدین و او که مجتهدین و. مولوي صاحب داسې ښکاري چې ته په دې اصطلاحاتو باندې نه پوهېږې. لنډ درته وایم چې ته وایې په مابین د اتباع او د تقلید کې مساوات دی. نو زه وایم چې ته آیا په اتباع دا په عقیده کې معنی او که نه او دارنګې په مسایل منسوسو کې اتباع معنی او که نه. بې همدا جانبه آیا په عقیده کې تقلید معنی او که نه معنی او په مسایل منسوسو کې تقلید معنی او که نه معنی. پس ته دې جواب راکړه ته د مساوات نه خلاصېږي بیا چې آیا مساوات واقع شته او که نشته. ما درته ویلي چې په 4 قسمه مسایلو کې تقلید کیږي. یو چې دی په غیر منسوسو مسایلو کې تقلید کیږي. دویم په مسایلو منسوسو متعارضو کې د مجتهد تقلید کیږي. دریم دا چې په مسایل منسوسو محتمل التاویل کې د مجتهد تقلید کیږي. څلورم دا چې په مسایلو غیر منسوسه او غیر مبینه الحکم کې د مجتهد تقلید کیږي. په دې کلیف کې خو سوچ وکړه چې بیا درته شک را نشي. په دغه 4 قسمه مسایلو کې هر تقلید اتباع ده او هر اتباع تقلید ده. د دې نه وروسته زما اعتراضاتو ته جواب راکړه. د تقلید تعریف وکړه، د بدعت جامع او معنی تعریف وکړه. تا ویلي چې تقلید بدعت ده اجتهادي مسله ده او که منسوسي. او ما درته ویلو چې د اکابر محدثین چې کوم مقلدین دي ولې په کتبو د اسماء الرجالو کې په دوی باندې جرح د تقلید نه کیږي. تا داسې خبره وکړله چې د اتباع او د تقلید ترمنځ فرق نشته. نو ما درته ویل دا د امام صاحب نه پیش کا. نو بیا تا ډېره فاحشه خبره وکړله چې خاص دلیل غوښتله او د دې مطالبه کوله دا د قادیانیانو کار دی. نو ما درته ویله چې ګوره قرآن کې دې حکم شوی دی نو دا خبره دې غلطه و صحیح ده. بیا مې درته قاعده پیش کړله هغې دې هم چې دی وتښتېلې د هغې جواب راوړه. بل په دې مساوات باندې د امام صاحب قول پیش که. بل دغه د اشرف علي تنوي د دې خبرې څه جواب کې چې هغه ستا خپل مشر دی هغه وایي چې امتي کا قول ماننا بلا دلیل وای دا تقلید دی. و بیا و عرض وشو کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ماننا بھی تقلید کہلائے گا. فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم ماننا تقلید نہیں کہلائے گا وہ اتباع کہلاتا ہے. و یغی ته اتباع ویل کېږي. دارنګې مطالبه مې درنه وکړله چې شابه دا مساوات دا پیش کړه د امام صاحب نه هم دې پیش نه کړله. همدارنګې د عقلي دلیل چې دی هم مخالفت دی وکړلو چې ایجاب کلی نشته دی پکې. سلب د ایجاب کلی راغلی دی. نو سلب د ایجاب کلی چې کله ګوره شرط منتفي شي مشروط منتفي کېږي نو د هغې نه چې دی هم متښتېدلی. نو د تقلید او د اتباع ترمنځ مساوات ثابت کا. صحیح ده. په عقیده کې تاسو څه کوئ
امام سے مجتهد و بیگانه خبره والو که وسنه او که چرته دا مجتهد محدث په دی باندې څه دلیل دی او دغه کومې حوالې چې دی راولېږلي د دغې حوالو چې د صفحې راولېږه څنګه چې درته زه درلېږم دا ځان دغه مه کوه تکرار مه کوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ګروپ مرګرو ته ډېر سلامونه. الله په خوږی من خوشاله کوي. مرګرو دا خبره ما پرونم کړې و چې شیخ اسماعیل نه که شیخ عزت الله دی او که دا نور دی ټیک ده چې دی علما دی یبا خو د شیخ صاحب د حیثیت خلق دا نه دي. دی د خپل مشران راولي نو به شیخ صاحب محترم په خپله مناظره وکړي او خبره ده. نو دا خو د واټس اپ مناظره ده او بیا دی کې خو ما پرونم دا ویل چې یاره الحمدلله موږ موجود یو. نو شیخ صاحب محترم د داسې دغه نه کوي انشاءالله. ستا شیخ حالات خلک وګوره که نه مفتی صاحب شیخ غریب خو دی د هغه د مرقات نه خبر نه دی. ما خو ویل که دا به عالم یو غټ عالم به وي زه یو مرقات نه خبر نه دی د سیرت نه خبر نه دی. دې ته د امام بخاري سیرت نه دی معلوم ګین دی ګز او دی میدان حواله درلېږم. بل د کومه محدث ته وی چې محدثین دا مقلدین دی او که نه زه وایم چې محدثین دا مقلدین نه دي. که ته وی چې محدثین دا مقلدین دي نو آیا امام ابو حنیفه رحمه الله دا محدث و او که نه؟ ګوره ښه غوږونه کولاو که مازغه دې کولاو که قار غصه دې سړه که او دا خبره واوره چې امام ابو حنیفه رحمه الله محدث و او که نه؟ د دې جواب راکه. که محدث و نو مقلد دی او که نه دی؟ که وی چې نه دی نو دلیل او که وی چې دی نو هم دلیل ابه دا نور محدثین هم په هغه باندې بې قیاس دی. ټیک ده. اوس راځو زما خبرې ته زما چې کوم سوالات وو. ګوره د امام بخاري رحمه الله په باره کې شاه ولی الله الدهلوي رحمه الله فرمای ومن هذا القبيل محمد بن إسماعيل البخاري فإنه معدود في طبقات الشافعية وممن ذكره في طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي وقال إنه تفقه بالحميدي والحميدي تفقه بالشافعي واستدل شيخنا العلامة على إدخال البخاري في الشافعية بذكره في طبقاتهم وكلام النووي الذي ذكرناه شاهد له. أقرأ الإنصاف مع ترجمة وصاف صفحة وشبيته. نواب صدیق حسن خان ستاسو مشر دی هغه د امام بخاري رحمه الله په باره کې فرمایي فلنذكر نبذا من أئمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين جائز الشرفين وهؤلاء صنفان أحدهما من تشرف بصحبة الإمام الشافعي والآخر من تلاه من الأئمة. أما الأول فمنهم أحمد خالد شیخ صاحب په امام بخاري باندې دروغ ویلي دي. خپل د خپل کور مولا دی وګوره انور شاه کشمیری دیوبندي دا څوک دی هغه وایي چې ان البخاري عندي سلك مسلك الاجتهاد ولم يقلد احدا في كتابه فیض الباری دی وګوره. همدارنګه امام شاه ولی الله هغه وایي چې واما البخاري فهو وان كان منتسبا الى الشافعي وګوره دلته ورته موافقا له في كثير من الفقه فقد خالفه ايضا في كثير. نو مولوی صاحب تا چې دی په امام بخاري باندې کذب تړلې دروغ دی په ویلي بهتان دی تړلې لہذا ته داسې وکړه چې دا کوم علما یادې دغه کتابونو باندې حوالې اسې ورکې او تکرار کې نو دا داسې وکړه چې د هغې د کتابونو صفحې راولېږه. امام ابو حنیفه رحمه الله مجتهدو د انګریزانو د دورې نه د خپل ځان په شان یو کس مخکینی وښایه. ته غیر مقلد په دې معنا چې نه مجتهد او نه مقلد. ستاسو ټول نیټ ورک چې دی نه مجتهدین دي نه مقلدین دي. نو د غیر مقلد دغه تعریف دی. په دې د دې تعریف مطابق د انګریزانو د دورې نه مخکې یو غیر مقلد راته وښایه او د غیر مقلدینو یو کتاب راته وښایه یا په د احادیثو په کتابونو کې د تقلید په خلاف یو باب راته وښایه. خد اخیرنۍ خبرې جواب درته مخکې در کوم چې هندوستان ته د راتلو نه انګریزان راتلو نه مخکې په دې باندې اولنی رد عبدالله ابن مسعود عبدالله ابن عباس څلور ائمه و شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ الاسلام ابن قیم کړی دی. صحیح ده. دویم تا ویل تقلید د مجتهد د اتباع ده او اتباع د مجتهد د تقلید دی. نو مسله د بل طرف ته لاړه مطلق اتباع مطلق تقلید دی ثابت کو بغیر د الله او د الله د رسول نه مجتهد د پاره انا لله و انا الیه راجعون په دې مسله کې ته کفر ته وتلې. مطلق اتباع مطلق تقلید د امام دا ثابت نه دی په کتاب او په سنت کې. استاد داوا چې مونږ د امام پیروي کوو
منګه د قرآن او د سنت تابعداري کوو، خو په راهنمایي د دغه کې د مجتهد کې، او حال دا دی چې دلته د مطلق اتباع مطلق تقلید د ثابت کو. دویم اتباع چې د کله تاسو مطلق د امام کوي، او دارنګه اتباع چې د مطلق تاسو د تقلید مطلق د امام کوي، د مجتهد کوي، نو به په عقیده کې څه کوي؟ د دې جواب راکړه چې په عقیده کې بیا څه کوي. شاباس نره مولوی صاحب دا کلیپ مې لاندې اورېدلی، دغه اورېدم، خو دا بله حواله درلیږم. تا ویله چې د انګریزانو د راتلو نه راته یو غیر مقلد وښیه، ستا خپل د کور کتاب لیکي، وایي چې غیر مقلد امام ابو حنیفه رحمه الله اشرف علي تنویدي دا لیکي. مولوی صاحب ستا مدرسه دارالعلوم دیوبند چې د انګریزانو په چاندې جوړ شوی دی، نو هغه حوالې لا نه درلیږم، ځکه خبره د مساوات نه وځي. ما درته ویله چې تاسو په عقیده کې تقلید ولې نه کوئ، څه چل دی؟ دویم ته ما ویله چې کله اتباع چې دا تقلید شوله او تقلید اتباع شوله، نو دا خو لازم شوله د مجتهد دپاره مطلق اتباع او تقلید. حال دا دی چې تاسو خو وایي چې موږ د الله او د الله د رسول تابعداري کوو په رهنمایي د مجتهد کې، نو د خپلې خبرې نه دې بیرته خلاف وکړلو، کومه خبره دې واخلو. همدارنګې ما درته د مساوات خبرې وکړلې چې هغه د درې وجو نه باطله ده، چې تقلید او اتباع کې مساوات نشته دی، د هغې جواب دی نه راځي. همدارنګې ما ورته ویله چې امام صاحب که ته وایې چې دا مجتهد و او مقلد نه و، نو بېګا دې ویله چې مقلد و او اوس وایې چې مجتهد دی. ښه دا راځو، دا خبره شوله. بل د امام بخاري خبره تا کړې ده، نو ما درته د شاه ولی الله حواله در ولېږله، هغه و چې موافقة الرای راغلی دی، صرف موافقة الرای او دې ته تقلید نه وایي. د لا مذهب غیر مقلدینو وکټوري اهل حدیثو سلسله 5 مشرانو ته رسیږي. عبدالحق بنارسی دا د انګریزانو په دوره کې تیر شوی دی، نذیر حسین دهلوي دا د انګریزانو په دوره کې تیر شوی دی، نواب صدیق حسن خان د انګریزانو په دوره کې تیر شوی دی، نواب وحید الزمان د انګریزانو په دوره کې تیر شوی دی، عبد الله غزنوي دا د انګریزانو په دوره کې تیر شوی دی. دا 5 واړه د لا مذهب مشران دي، د دوی نه مخکې یو غیر مقلد نه و، د ځمکې په مخ. دا 5 واړه په هندوستان کې او په هندوستان باندې د انګریزانو د حکومت په دور کې را پیدا شول. دویم ستاسو د انګریزي والی دلیل درته پیش کوم. په هندوستان کې په 1350 عیسوي کې د جنگ آزادۍ معرکه وه، د سید احمد شهیدی او خلیفه مولانا سرفراز علي رحمه الله دا د مجاهدینو امیر او جنگي قومندانو، د د یو مرید جنرال بخت خان حنفیو، دوی د بادشاه بهادر شاه ظفر حنفي سره یوځای شول او ډیلی فتح کړو. نو نظیر په دغه وخت کې حنفي علماو جهاد کولو او غیر مقلدینو د جهاد په خلاف فتوی ورکولې. یو غیر مقلد د جهاد په خلاف د انګریزانو د خوشالولو لپاره کتاب لیکلی، ترجمان وهابیه، په هغې کې لیکلي چې د انګریزانو په خلاف جهاد حرام دی. بل محمد حسین بیټالوي دغه کتاب لیکلی الاقتصاد فی مسائل الجهاد، په هغې کې لیکلي چې د انګریزانو په خلاف جهاد حرام دی. ستاسو نذیر حسین په فتاوی نظیریه 3 جلد صفحه 204 کې لیکلي چې د انګریزانو په خلاف باندې جهاد حرام دی. نو انګریزانو تاسو را پیدا کړئ. مولوی صاحب افسوس دی ستا په حال باندې، د مساوات د تقلید د اتباع نه لاړې تاریخ ته، تاریخ اهل حدیث او تاریخ دیوبند ته. حال دا دی چې ستاسو مدرسې د انګریزانو په چاندې جوړې شوي دي، خپل اشرف علي تنویدي قایله دی. دویمه تا ویله چې غیر مقلد، نو اشرف علي تنویدي وایي چې امام صاحب د غیر مقلد ستا امام و. اوس که ته مسلمان یې رښتې امام صاحب منې، نو دا خبره ومنه چې امام صاحب غیر مقلد او ته هم غیر مقلد شه. بیا ما تا نه سوالات وکړل چې تاسو په عقیده کې څه کوئ، همدارنګې د تقلید او اتباع دا خطا د خپل مجتهد دپاره مطلقا دغه کړله، ثابته کړله. همدارنګې د مجتهد والی د هغې دپاره تاویل د ثابته ده په اجماع باندې، د امام صاحب مجتهد والی په اجماع ثابت دی، نو دغه اجماع حواله راکه. همدارنګې صحابه کرامو کې کوم مجتهدینو د هغې نومونه واخله، نومونه دې وانغستله. همدارنګې تا ویله چې د امام صاحب د هم عصر علماو تقلید نه دی کړی، نو زه یم چې ولې نه کوله، مجتهدینو تقلید یې نه کوو، نو زه یم چې ولې نه کوله، وجه څه وه؟ دا کلیپ ځکه کومه چې ټیم مې شته دی له 1 منټو. تا ویله چې د محدثین د ستاسو طبقات دي، صحیح ده؟ نو زه درته وایم چې کله هغه زمونږ د طبقات شو، نو ستاسو د دیوبندیانو طبقات راته راوښیوه. د دیوبندیانو طبقات کوم ځای کې دي بیا؟ دا زما نمبر چا د ګروپ نه ایستلی و، اوس یې بیا پکې داخل کړو. ستا د زوړ کلیپ به ما نه اورېدلی، والله عالم چې څه دي ویلي دي.
خو زه به د تقلید د وجوب دپاره یو دلیل درته پیش کم. الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. یعنی کفار به وایي چې کاش کې چې موږ یا مقلدین وې او یا مجتهدین وې نو موږ به په اصحاب السعیر کې نه وو. دا ترجمه په تفسیر عزیزی کې شاه عبدالعزیز لیکلې ده چې زموږ او ستاسو په مابین کې مسلم تفسیر دی. همدارنګه په تفسیر حقانی کې الشیخ محدث مولانا عبدالحق دهلوی رحمه الله لیکلې ده. هغه داسې لیکلي دي چې د انسان د فلا دپاره دوه لارې دي، یو تقلید، دوهم اجتهاد. که څوک ملکه د اجتهاد لري هغه به اجتهاد کوي، او که څوک ملکه د اجتهاد نه لري هغه به تقلید کوي. نو ناپوه سړی به په پوه سړي پسې روان وي، او چې نه خپله پوهېږي او نه د بل پوه پسې ځي نو دا به تباه کېږي. همدارنګه مولانا اشرف علي تاروي رحمه الله هغه هم فرمایي چې د نسمعون تقلید او د ناقلون اجتهاد او تحقیق مراد ده. دعوات عبدیت تسرا وعظ، د تقریر نوم ده طریق النجات. همدارنګه په بخاري شریف کې د باب المیت یسمع خفق النعال لاندې یو لوی حدیث دی، په هغې کې یوه جمله داسې ده چې لا دریت ولا تلیت. د دې تشریح قسطلاني شارح د بخاري رحمه الله داسې کړې ده چې لا دریت یعنی نه مجتهد وي، ولا تلیت یعنی نه مقلد وي. نو د تقلید تپوس په قبر کې هم کېږي، د حشر په میدان کې هم کېږي. دا دوه دلایل مې د وجوب د تقلید دپاره درته پیش کړو. او مخکینی سوال زما در باندې پاتې دی. مولوی صاحب د آیات کې تحریف وکړلو، تحریف معنوي دی کړی دی، بل د دې آیات د تفسیر د امام صاحب نه وښایه. بله خبره دا ده چې دلیل تلامزه د مساوات خبره زما ستا پاتې ده. بل تا نه ما سوال کړی او ګوره تا ویله چې موږ په فقهي غیر واضحه مسلو کې تقلید کو. ما درته ویله چې نه، تاسو په فقهي واضحه مسلو کې منسوسي مسلو کې تقلید کوئ. مثال کې مې د ماښام 2 رکعته نفل او د شوال روجې درکړلې. تا ویله عقایدو کې موږ تقلید نه کومل، په عقیده کې تاسو څه کوئ؟ تا ویله امام صاحب مجتهد محدث و، او بیا دې ویله چې کشر او د مشر تقلید بیا کو. نو دا خو مجتهد محدث مقلد شلو، کومه یوه خبره ومنو؟ دارنګې تا ویله چې کشر د مشر تقلید کوي، په دې باندې دلیل راوړه. ها زما موبایل بل چا راته راکړو، وایه د تقلید تعریف دې وکړو، یا وایه چې نه پوهېږم، او یا د تقلید تعریف وکړه. ځان وباسه، ما د بدعت جامع او معنی تعریف وکړه. تخته ما تا ویلي تقلید بدعت دی، دا جمله اجتهادي ده او که منسوسي. که منسوسي په نص کې پیش کا چې تقلید او بدعت دا موضوع محمول پکې راغلی، که اجتهادي وي د مجتهد نه پیش کا. او بل مې درته اکابر محدثین پیش کړه. امام وکیع ابن الجراح د امام بخاري رحمه الله استاذ دی، بلکې د ټولو صحاح سته استاذ دی. حنفی المذهب، جامع بیان العلم جلد 2 صفحه 109. تذکره جلد اول صفحه 202. تهذیب التهذیب جلد 11 صفحه 129. امام یحیی بن سعید القطان دا د ټولو صحاح سته تقریبا استاذ دی. حنفی المذهب، تذکره جلد اول صفحه 202. نور لوی لیست مې درته پیش کړو. د امام بخاری حواله مې درته پیش کړه، طبقات شافعیه وګوره جلد 2 صفحه 119. غیر مقلد نواب صدیق حسن خان مرته شافعي ویل دی. ابجد العلوم صفحه 810. د دې نه وروسته یو بل محدث هم درته یادوم، امام محمد ابن شعیب النسائی شافعی المذهب، وګوره اکمال صفحه 229. دا بدعتي او که غیر بدعتي مقلدو. مولوی صاحب دغه سوالاتو مې درته لس پیرې جوابات درکړلو چې ما درته ویله چې تقلید د منسوسي مسله ده، لاندې داخل دی د منحدثه ده لاندې. تا ویل چې نه منسوسي نه ده، نو ما درته ویله چې بس بیا وښایه په شریعت کې چې تقلید واجبون، تقلید جایزون، یا داسې نور الفاظ وښایه، ثبوت یې راوړه. دویم دغه طبقات د محدثینو د پیش کړو، زه وایم چې دا خو زموږ طبقات دي، نو ستاسو دیوبندیانو طبقات کوم ځای کې دي. درېیمه خبره دا ده چې که چېرته دا ټول هم در سره نه وي، نو ستا خبرې دا ستا ملګري اوري، ته پیش که که نه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه بیا زه داسې پیش که چې هغه ویلي چې په مابین د اتباع د تقلید کې مساوات دی، یا هغه ویلي چې تقلید واجبون یا جایزون، هغه داسې ویلي وي. که ته واقع حنفي او رښتیا د امام صاحب تابعداري، نو زه د امام صاحب نه به دا خبره راوړې چې هغه موږ ته تقلید حکم کړی دی، او ستا مجتهد دی، ګوره د خپل مجتهد تابعداري خو کم از کم وکړه که نه. صحیح ده؟ بس دا دې کلیپ جواب شه، زما دغه کلیپونه جواب راکړه. مولوي صاحب زه به سپینګیری شم، خو ته به ما ته جواب رانه کړې. ما درنه مطالبه وکړله چې دغه آیات دغه کم تحریف معنوي چې دې وکړله، لو کنا نسمع و نعقلو،
دغه د امام صاحب نه ثابت که ځکه هغه محدث هم او مجتهد هم یو خبره. دویم یو قدم د مخکې نه پرېږدم، یو قدم رانه مخکې نشي اخیستی. مولوي صاحب تا خو ځان په فیسبوک کې ډېر زیات مشهور کړی دی، غټو غټو علماو ته خوله اچې. یو قدم دې نه پرېږدم مخکې چې د مساوات د تقلید د اتباع خبره دې نه وي حل کړې. تا د خپل امام دپاره مطلق اتباع کامله ثابته کړې ده، الله او د الله رسول دې شاته دیکه کړی دی. راشه په دې باندې دلیل راوړه چې اتباع مطلقاً کاملاً دا د امام ابو حنیفه دپاره ثابته ده. په دې باندې دلیل راوړه مولوي صاحب. یو قدم دې مخکې نه پرېږدم چې د مساوات مسله دې نه وي حل کړې. ستا خپل امامان، ستا خپل مشران، ستا اکابر وایي چې دوانو ترمنځ فرق دی، لیکن ته چې دی نن مجتهد پیدا شولې او ړوند مقلد لا علم یې، ځکه ان کنتم لا تعلمون د لاندې راغلی او ته وایې چې په دیو کې مساوات دی. د هغې جوابات راکړه زما د کلیپونه مخکې دلایلو ته مه ځه. دا مساوات دې ډېر راټینګ کړی دی. داسې یو حواله ماته پیش کړه چې تقلید د مجتهد وي او اتباع د مجتهد نه وي، یا اتباع د مجتهد وي او تقلید د مجتهد نه وي. ته خو بالکل په خبر نه پوهېږي. داسې یو ماده د افتراق ماته پیش کړه. ماده د افتراق یې واله ګوره چې تقلید د مجتهد وي، لکه ستاسو چې دی رفع الیدین نه کول، تقلید د مجتهد کوئ، صحیح ده. دارنګې اتباع د مجتهد نه ده، لکه اسماء و صفاتو کې کلام کول، دا تقلید د مجتهد، اتباع د مجتهد نه ده، لیکن او بل طرف ته تقلید د مجتهد کوي. مولوي صاحب دا دلایل پرېږده، دا موږ ته یاد دي. دغې ته وروسته لاړ شه. اول زما دغه بنډار درته سوالاتو 35 سوالاتو ته رسېدلي دي. مولوي صاحب لږ تا لره تحیر په کار دی په دې خپل ځان په خپل علم باندې چې یو عالم نه 15 سوالات کېږي، په 15 سوالاتو کې دا یو کافي شافي جواب نشي ورکولی. بل تا ویله چې امام صاحب مقلد دو، نو تی بیا څنګه د هغې تقلید کې چې کله هغه مقلد دو؟ نو د مقلد خو تقلید نه کېږي که نه، تقلید خو د مجتهد کېږي. او ته وایې چې امام صاحب مقلد دو او بیا وایې چې مطلق مجتهد و او کله ورته مجتهد کامل و. دا څه شی وی مولوي صاحب؟ ستاسو اخر مونږ کومه خبره واولو؟ ستاسو خو هېڅ یو مذهب معلوم نه دی. اوس کله د امام صاحب د تقلید نه انکار کوئ، کله چې دی ورلره تقلید اثبات کوئ، کله مجتهد کوئ، کله محدث کوئ. اخر دام څه راغستی دی تاسو د امام صاحب باندې؟ رفع الیدین نه کول وروره، په دې کې اتباع هم د مجتهد ده، تقلید هم د مجتهد دی. او په اسماء و صفاتو د عقایدو په مسایلو کې نه تقلید شته نه اتباع شته د مجتهد. په هغې کې نه د مجتهد تقلید شته نه د مجتهد اتباع شته. هلته دواړه منتفي دي. او په ترک د رفع الیدین کې دواړه ثابت دي، هم تقلید د مجتهد دی هم اتباع د مجتهد. د ماده د افتراق پیش کړه. مولوي صاحب څنګه په اسماء و صفاتو کې دواړه منتفي دي؟ ولې وجه څه ده؟ په اسماء و صفاتو کې څه کوئ تاسو؟ څنګه دواړه منتفي دي؟ دلیل راوړه د انتفاع. دلیل د انتفاع څه شی دی چې تاسو فرق کوئ بین المتماثلین؟ مولوي صاحب فرق بین المتماثلین دی. څنګه ته اتباع په عقایدو کې چې دی اتباع او تقلید نه کې، په فروع د تاسو چې په فروع وی په دې کې کوئ، دا ولې اصول کې نه کوئ په فروع کې کوئ؟ ولې فرق بین المتماثلین کوئ؟ دا ګوره متماثلین من وجهین دي که ته پوهېږي زه درته وجه ښیم بیا چې څنګه دا متماثلین دي. ځکه دواړه حکم من الله دي، احکام من الله دي. صحیح ده؟ وجه مې هم درته وښوده. ها ګوره په اجتهادي مسایلو کې تقلید دی، غیر واضحو مسایلو کې تقلید دی، مسایل غیر منصوصو کې تقلید دی، مسایل منصوصو متعارضو کې تقلید دی، مسایل منصوصو محتمل التاویل کې تقلید دی، مسایل منصوصه غیر مبینه الحکم کې تقلید دی، ځکه دا غیر واضح دي. او د اسماء او صفاتو مسایل خو واضح دي، په هغې کې ځکه تقلید نشته، نه پکې اتباع شته نه پکې تقلید شته. نو د عقایدو مسایل منصوصي دي او واضح مسایل دي، په هغې کې اتباع او تقلید نشته. او دا کوم چې ما درته ذکر کړه په دې کې اتباع هم شته او تقلید هم شته. که نرې ماده د افتراق پیش کړه. مولوي صاحب څنګه چې د عقیدې مسله واضحه ده، همداسې مسله د مونځ هم واضحه ده، د روژې هم واضحه ده، د زکات هم واضحه ده. څنګه په یو شي کې تقلید کوئ او په بل کې نه کوئ؟ دویم تقسیم فروع او اصولو ته، دا تقسیم اختراعي دی، دې لره کومه ضابطه او قانون ورلره نشته دی. دریم دا کلیپ کې خطا یو بله خبره هم کړې، دا خو مې اوس اخره پورې واورېدو. تا ویل چې متعارضه او غیر متعارضه، ګوره دا د بل کفر لړلی دی.
ته متعارضه او غیر متعارضه چې یادې آیا د شارع په کلام کې هم تعارض راتللی شي، تعارض حقیقي که تعارض ظاهري یادې نو هغې لره اعتبار نشته دی، نو لهذا تقلید ته پکې ضرورت نشته دی، ځکه چې لازم نه ده چې ما ته یو تعارض راشي دا د تا ته راشي، چې ګنې امام صاحب ته کوم تعارض پیښ شوی دی ګنې دا د ټولو علماو ته پیښ شي دا لازمه نه ده، او تعارض حقیقي شته دی نه، چې تعارض حقیقي نشته دی نو تقلید پسې شي کې دا د بله مسله لړلې ده. دا کلیپ دی بیا مورم یو ځای چې نور دی پکې څه لړلې دي. ښه چې ته وایې چې تقسیم فروع او اصولو ته نشته، دا چا ویلي دي چې نشته؟ دا حواله ته ماته ضرور پیش کړه. په دې خو اجماع ده چې یو د عقایدو کتابونه دي اجماعا، علما یو طرف ته د عقایدو کتابونه وایي او بل طرف ته د فقه کتابونه وایي، په دې خو اجماع ده. د دې اجماع په خلاف باندې ته نس ماته پیش کړه. ښه وجه دا ده چې نشته دی، چې دې دپاره یو قاعده او ضابطه نشته دی، داسې یو تعریف نشته دی چې هغه تعریف اصول جدا کړي د فروع نه او فروع جدا کړي د اصولو نه، داسې یو تعریف د دې دپاره نشته دی. که کم تعریف د دې دپاره موجود وي ته یې راته وکړه چې اصول جدا کړي د فروع نه، فروع جدا کړي د اصولو نه، بیا به دې زه ومنم چې په عقیده کې تقلید نشته دی او دارنګې په فروعو کې به شته دی. مولوي صاحب په خبره باندې ځان پې کوه، ښه غور سوچ کوه، بیا د خبرې جواب کوه، ځان ته د مسله اوږده کړله. ته وایې چې په عقیده کې تقلید نشته دی ځکه چې واضحه ده، دا وضاحت تا د چا نه یاد کړی دی؟ قرآن درته ویلي، حدیث درته ویلي، ته قرآن او حدیث باندې نه پوهېږي چا درته ویل. دویم دا خبره د باطله ده چې ته وایې عقیده کې تقلید نشته، تاسو خې کوئ په عقیده کې تقلید، ولې ته چې شرع قاید وې نو ته د شرع قاید مولا تقلید نه کې؟ تا د شرع قاید دا څوک دی؟ هغه چې تا ته کومه مسله ذکر کړي تا منلې ده که نه؟ او باطله ده په دې وجه باندې. ګوره ستاسو ټول تبلیغین دي او بندین دي، همداسې چې کوم یو کافر ته تاسو کلمه ښیوئ او هغه ستاسو چې دا کلمه قبلوي نو تاسو نه دلیل طلب کړلو که نه، او تاسو ته دلیل ذکر کړو که نه، نو هغه ستا په عقیده کې تقلید وکړو که نه. بله خبره دا ده چې ته وایې چې دا چا ویلي دی چې نشته دی، نو په نس باندې وجود نشته دی. بل کلیپ او تا چې دا خبره کړې ده چې مسائل د عقیدې چې دی واضح دي، کله چې مسائل د عقیدې واضح دي د تاویل پکې څنګه کوئ؟ مولوي صاحب تاویل تحقیق دا شی نه ښه ده، اجتهاد د درجې د وجې نه کېږي، په دې کې د تاویلات څنګه کوئ؟ په بعضې ځایونو کې یو معنا کوئ، بعضې ځایونو کې حقیقت پسې ځئ، بعضې ځایونو کې مجاز پسې ځئ. دا کم قانون هم شروع کړی دی؟ اول ته وایي چې تقلید پکې نشته دی او بیا کله روان وي په ابو منصور ماتوریدي پسې، نو هغه څوک دی؟ مولوي صاحب تا خو ځان ته قصه ډېره اوږده کړله، ډېره دې ځان ته مشکله کړله، لنډ به دې دا خبره کړې وې مولوي صاحب چې او فرق شته دی، نو دې مشکل نه به خلاص وې. عقاید د عقایدو پورې یو فهم د عقایدو دی، یو اثبات د عقایدو دی. فهم العقاید من النصوص په دې کې تقلید شته، په دې کې موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو. فهم العقاید من النصوص، ابو منصور ماتوریدی رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله نه را نقل شوي عقاید مرتب او مدون کړو، نو نسبت ماتوریدی ته د ادنا مناسبت ته وجه نه کېږي چې دغه عقاید مرتب او مدون کړه، نور دا را نقل شوي عقاید د امام ابو حنیفه رحمه الله نه دي. نو فهم العقاید من النصوص په دې کې تقلید شته او یو اثبات د عقایدو دی. اثبات د عقایدو کې تقلید نشته ځکه عقاید واضح مسائل دي، تقلید په غیر واضحو مسایلو کې کېږي د اثبات دپاره. نو یو اثبات د عقایدو دی، بل فهم د عقایدو دی. مولوي صاحب دا دی بل کار وکړلو اوس د ابو منصور ماتوریدي دی وتړلو په امام صاحب پسې. حال دا دی چې دواړو په منځ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. د امام صاحب په عقیده کې عقیدة الطحاویه دی وګوره. اوس به حواله جات نه در کومه چې په استوا په باره کې څه ویلي دي، د امام صاحب په باره کې څه نظر دی، د ابو منصور ماتوریدي څه نظر دی، همدارنګې د وجه د یدین د قدم د دې عقیدة الطحاویه وګوره، بیا به درته علم حاصل شي. اوس راشه دې ته چې د اصولو څه تعریف دی، د فروع څه تعریف دی. دویم تاسو اصولو کې ولې تقلید نه کوئ، فروعو کې ولې نه کوئ؟ ګوره دومره پیچیده مسله ده، په دې کې تقلید نه کوئ او په فروعو کې کوئ. نو زه حیران یم دې مسلې ته چې عقاید څومره پیچیده دي، څومره سخت دي. حال دا دی چې مقلده دا د بیا ستاسو د مقلدین د دې دوره دا خو دومره ناپوهه دي، ستاسو کتاب لیکلی دي چې ګڅ لاس د ښي لاس نه نشي جدا کولی. نو تاسو د اسماء او صفاتو کې دا دومره غټ تحقیق په کم بنیاد باندې کوئ؟ مجتهدین نه وئ، تقلید پکې نه کوئ، اخر څه کوئ؟ مولوي صاحب ډېر د تعجب او د حیران کنه خبره ده. عوامو واورئ د دې خپلې مولې نوم خبرې
نن واورئ د دوی خبرې، هغه خبرې چې کوم په منبر باندې کوي هغه ګوره دلته بیا نشته دی. نور دروغ دی راووتل مولوي صاحبه، ته خو موږ په عقیده کې تقلید نه کوو، هغه د تقلید دروغ دی راووتل مولوي صاحبه. دا وګوره قال سهارنپوري ستا مشر، ستا چې د عقیدې مشر، ستا هغه کتاب چې د ټول دیوبند په دستخط موجود دی، هغه وایي ان بحمد الله ومشایخنا رضوان الله عليهم أجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأنام وذروة الإسلام الإمام الهمام خابز الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وفي الفروع ومتبعون للإمام الهمام أبي الحسن الأشعري. هم دارنګه بو منصور ماتوریدی تخوی په عقیده کې تقلید نکو، او یار دی وای چې په عقیده کې تقلید کو د چا ومنه مولوی صاحب. عجیبه خبرې را روانې دي ستا د خولې نه نن. ماشاءالله ماشاءالله تا ډېر بیانات به کول، تا خو به عوامو ته ډېرې څه خبرې کولې. نن دی الحمدلله چې حق پرست ته د خپل ملګرو ته دغه حقیقت واضح کېږي چې ستاسو د منبر شاته کمی خبرې کوي او د منبر مخې ته کمی خبرې کوي. مې واضح درته ویلې چې ته ګوره نه پوهېږې، عقاید واضح مسایل دي نو تقلید ته پکې ضرورت نشته، او فروع بعضې فروع هم واضح مسایل دي هغې کې هم تقلید ته ضرورت نشته، لکه روژه فرض ده په دې کې تقلید نشته، مونځ فرض دی په دې کې تقلید نشته. کم مسایل چې متعارضي منسوسي خو متعارضي او یا غیر منسوسی وي او یا منسوسی محتمل التاویل وي یا منسوسی غیر مبینه الحکم وي، دا غیر واضح مسایل په فروعو کې په دې کې هم تقلید ده. ګوره درې قسمه مسایل شو، تقلید واضح مسایل دي او عقاید واضح مسایل دي په دې کې تقلید نشته. فروعي مسایل چې کم واضحي په هغې کې هم تقلید نشته، او کم چې غیر واضحي په هغې کې تقلید ده. ما خو درته صفا ویلي دي چې په غیر واضحو مسایلو کې تقلید ده. مولوی صاحب څنګه عقیده واضحه مسله ده؟ دا تا د کم ځای نه یاده کړله؟ ته خو خپله نه پوهېږي، خامخا به درته چا ویلي وي که نه؟ نو ته خو وایې چې عقیده چې کله واضحه ده نو څنګه پکې تأویلات کوئ؟ بیا ولې وضاحت پسې نه ځئ؟ ظاهر پسې ولې نه ځئ؟ بیا دویم ته وایې چې عقیده چې ده دا واضحه ده، نو چې کله واضحه ده او فروع هم واضحه دي، څنګه په هغې کې تقلید کوئ او په دې کې نه کوئ؟ بل په دې باندې دلیل څه دی مولوي صاحب؟ اخر دغه دلیل خو پیش کړه که نه چې په عقیده کې تقلید شته دی او په فروعو کې په عقیده کې تقلید نشته دی، عفوا، او په فروعو کې تقلید شته دی. دغه یو دلیل خو راوړه که نه چې فرق یې ثابت شي چې یاره تاسو په فروعو کې تقلید وکئ ځکه دا غیر واضحه دي. حال دا دی چې تاسو په واضحه مسلو کې تقلید کوئ، لکه د شوال روجې د ماښام د مانځه نه مخکې 2 رکعته نفله، او داسې دلیل راوړه چې په عقیده کې تقلید نشته دی. دا راوړه دا دلیل شابه. یو اثبات د عقایدو دی، بل فهم د عقایدو دی. اثبات د عقایدو کې تقلید نشته ځکه عقاید واضح مسایل دي، او فهم د عقایدو من النصوص چې څوک نشي کولی بیا په هغې کې تقلید شته، او په هغې کې موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو. ابو منصور ماتوریدی رحمه الله د امام صاحب نه را نقل شوي عقاید مرتب کړي او مدون کړي دي، دته هم د ادنا مناسبت د وجې نه کله کله نسبت کېږي. مولوي صاحب ستا ومنو که د سهارنپوري ومنو، هغه وایي مونږ په فهم او دارنګې په اثبات په دواړو کې چې دی مونږ په ابو منصور ماتوریدي پسې رواني او ته په امام ابو حنیفه پسې رواني. نو اوس مونږ ستا ومنو که د ستا د سهارنپوري ومنو، د چا ومنو؟ مولوي صاحب ته خو عجیبه سړی، عجیبه د خپلو کتابونو نه نن انکار هم کې. دویم په اثبات د عقایدو کې، په فهم د عقایدو کې په دې فرق باندې لږ دلیل راوړه چې اثبات د عقایدو کې به تقلید نه کې، په فهم د عقایدو کې به تقلید کې، په دې لږ دلیل راوړه. په دې باندې هم لږ دلیل راوړه. زما قدردانه تا نظر شم، تا ته به شاګردان هم ناستې که نه؟ ماشاءالله ماشاءالله. عوامرونه واورئ، ګوره دا ټول چل ول دوکه ده. ګوره تقلید مقلید نشته دی، نه امام ابو حنیفه صاحب شته دی. په عقیده چې اصل شی د امام صاحب پسې نه ځي، په اصل شي کې ورپسې نه ځي، په فروع کې ورپسې ځي. دیو خپله وایي چې ګوره عقیده اصل ده ځکه ورته اصول وایي. نو په دې باندې دلیل راوړه چې تاسو ولې په فروع کې په امام صاحب پسې ځئ او په عقایدو کې یا تقلید نه کوئ یا کې کوئ نو د ابو منصور ماتوریدي کوئ. اوس ګډ تشویش دی دلته، کله وی کوي کله وی نه کوي، څوک وی کوي څوک وی نه کوي. په عقیده کې تقلید موږ د چا ومنو؟ یو خبره وکړه لیکلي دي چې موږ
په اثبات د عقایدو کې د منصوري ماتوریدي مقلدین او په فهم د عقایدو کې ما خو درته مخکې ویلي چې ابو منصوري ماتوریدي ته د ادنا مناسبت ته وجه نه نسبت کیږي چې د امام صاحب نه نقل شوی عقاید د مرتب کړي او مدون کړي. د سهارنپوري حواله پیش کا مخکې چې د دروغ ویلي هغه حواله پیش کا کوم ځای کې د سهارنپوري صاحب پوسی چې کوم دروغ ویلي هغه دروغ دي ثابت کا. ولې چې دغه حواله نه ده څه شی ده؟ نحن المقلدون لابي منصور ماتوریدي دا څه شی ده مولوي صاحب؟ دا حواله نه ده. او کله وی چې په عقیده کې تقلید نشته، کله وی چې شته، کله وی ابو منصور ماتوریدي پسې رواني، او کله وی چې مونږ په دغه پسې رواني، کله په فهم کې شته دی، په اثبات کې نشته، کله په دوانو کې نشته. ستا کومه خبره ومنو؟ اوس کلیپونه شروع شول مولوي صاحب د دې خبرې جواب سبا تیار که سیده مناظره به په دې ځای باندې ودرو. سبا د دې خبرې جواب تیار کا چې په عقیده کې تاسو تقلید کوئ که نه کوئ. یو خبره ماته وکړه بس چې زه در سره په هغه خبره لاړ شم. یو خبره هغه 35 سوالات مې درته پاتې دي، دا یو خبره. دویمه خبره پکې دا ده چې فرق د فروع او د اصولو به راوړي. دریم دلیل به راوړي دې خبره چې په عقیده کې ولې تقلید نه کوئ، په اصولو کې ولې کوئ. سیده د دې او دغه نور سوالات چې کوم پاتې دغه جوابات به هم وکړي. ابل مجسمه موایا ښه مجسمه وایا، بل ته وی چې تاسو مجسمه وی نو دا خو د امام صاحب عقیده د هغې ته دی هم مجسمه ویلو که نه یار، هغه هم هغه عقیده ده کوم عقیده چې زمونږ ده. د بدعت مخبت تروي په اور کې بنسکور وي، ورځ د قیامت کې بازلیل را پاسيږي ان شاء الله. ورځ د قیامت کې بازلیل را پاسيږي ان شاء الله. د بدعت مخبت تروي په اور کې بنسکور وي، ورځ د قیامت کې بازلیل را پاسيږي ان شاء الله. ورځ د قیامت کې بازلیل را پاسيږي ان شاء الله. کوي خلاف د حادثونو، کوي خلاف د حادثونو، د قرآن د آیتونو، د قرآن د آیتونو بخپل خواهی